لا دې پکې خیر واچوي دا قصه خو راته څه بل رنګ ښکاري دا خبرې راڅه واورئ موږ یې نکاح کړې ده نه بس موږ د پرېږدو طلاق به ورکړو خو زمونږ تلک روپۍ به دا ښځه راکوي دا غلطه وایي په ټیک وایي مولانا ټیک خو دي نو چې اوس پې دې په خپله خرڅه کړله سرجي ما یوه خبره کوله یوه دانه ده یوه دانه چې دې دا کار یو ځل وکړو همدا خپله لور په خلکو خرڅوي بیا بلیک میل کوي پښتانه کوم حد ته ورسېدو بلکل جي سرجي عیسی علیه صلات وسلام په لار باندې روانه شیطان ورله مخې له ورغی نو نو پنځه قرار ورته سرجي ورسره دي نو په یو خر ورسره مکر ورسره و نو عیسی علیه صلات وسلام وایي دا مکر به زنه څو کوي دا به رانه ښځې اخلي نو ښځې خو دې مکارې خو جنکۍ دې وړوکې ماشومې زندګي تباه کېږي مولانا صاحب دا خبره ستا ټیک شوه جی دا جنۍ د 11 کالونو هم نه ده جی دا هم درته وایم جی ما یې پلار ته وویل زما چې سرټیفیکټ ما یې د پلار سره خبرې وکړې په کراچۍ کې دی ښه دی دا د پېښور نه څنګه لاړه د نور مولانا هر څه پرېږده دا څنګه پېښور نه لاړه بلکل جی دې مور د دې سره یو بل کس دی جی او هغه بولي دا پس رکشې ته چې خېجي او ویډیو را سره شته ټول هر څه مې راویسته جی ټیک دی سرجي وایي چې په خبره زما او جی خو بس لږه منډه وکړي سرجي وایي تاسو ته هم سترګې غړېږي نه جنۍ به زه پسې روان یم ما ته څه دغه څه تکلیف نشته دی ښه جي خو بدقسمتي دا ده چې ته به څنګه دې چې خبرې دپاره ځې نو بلکل جي اوس مور دی لور سودا کوي دا چې غوسه نه کېږي ما په پنډۍ کې اف آی آر وکړو هغه هلک یې وجلی زموږ د دې اف آی آر مې په انسپکټر د سی آی ډي په انسپکټر مې اف آی آر وکړو 15 کسانو باندې مې اف آی آر وکړو ګرفتار هم کړو او الټا د دغه بډالۍ یو ښځه هغه راپاڅېده وایي صدر صاحب وایي چې ته جوړه وکړه نو ما بد ویلي چې جوړه وکړه هغه جوړه بیا ونه شوه ما وله په 15 کسانو اف آی آر و 15 مې مولا دیت اخیستو او بیا دغه د ګرین جرګې ځکه مشران راولېږېد او زما خلاف شیره ده دا ورته وایي چې ته جوړه وکړه نو جوړه ول دې ونه کړه نو موږ وله 15 دیت اخیستل 15 کسان پکې مولوي سو هغه له یو دیت واخیست او په یو دیت کې بیا ښځې له څو پیسې ورکړې هغه ښځې ویل چې صاحبزاده صاحب ما ته وایي چې جوړه وکړه جوړې نه علاوه بل څه لار وه د دې څه ګواه نه و د دې څه بل څه نه و